بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا إن كان الراوي معروفا بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابي موسى الأشعري وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر كان حديثهم حجة يترك به القياس. انہیں سے بھی انتہائی آسان سبق دیکھا منگ د سنت تعریف کړي او به ورپسې دویم باس کې ویلو کوم اقسام کتاب الله کې تیر شوی سنت کې معتبر دي او درې کې ویلو سنت په دوه قسمه لري مرسل او مسند. مرسل تعریف هم کړو د مرسل څلور اقسام هم بیان کړي او داغي احکام هم بیان کړي او هم د مسند تعریف کړو یو هم داغي درې اقسام بیان کړي متواتر مشهور خبر روایت بهم دویم نمبر کې د مشهور د متواتر تعریف مثال او حکم بیان کړو بهم د مشهور تعریف مثال او حکم بیان کړو بهم د خبر روایت تعریف کړو داغه شرایط هم بیان کړو داغه حکم هم بیان کړو بهم تفریعات کې شروع کړو تفریعات داسیو چې خبر روایت بیا په حقوق الله کې وارد وي نو شرط ولدار چې اسلام به پکې وي عاقل وي او عاقل بالغ وي او عادل وي کامل الضبط وي دا ویلو کا او کچري خبر روایت وارد شي په حقوق الله حقوق العباد کې او غدا سي حقوق العباد داسې معاملات چې الزام پکې وي نه کې عدد او عدالت شرط دی او کچري الزام پکې بالکل نه وي نه پکې هیڅ نه شرط هر ممیز هغه پکې کار وکړي او کچري من وجن پکې الزام او نه پکې عدالت او عدد کې او شرط دی از خبر هم کړو مم دا ویل چې کوم مستور دی داغه څه حکم دی امام سے وې د عادل په حکم دی امام محمد سے وې د فاسق په حکم کې دی او به ور پسې اخیره کې صاحب الحوار عالم د دې باره کې مونږ ویل کې چری خواهشات اداسي بدعات اداسي چې کفر ته رسولې صحیح قوالدار چې دا به غیر مقبول وي او که کفر ته نه رسي او بدعت د خپل دین جوړ کړي خلکو ته رابلی به هم غیر مقبول وي او که خپل دین نه دی جوړ کړي خلکو ته نه رابلی جګړې پکې نه کوي نو به داغه خبر واحد مقبول وي. بهرحال دا خبرې چې کوم مخکې وشولې دا په حقیقت کې د په اعتبار د عدد روات سره تقسیم د خبر واحد عدد روات چې راوین په ډیر دي کلیک دي او په اعتبار د اتصال او انفصال سره چې مسند دی او کوم مرسل دی اوس دراوی د صفاتو په اعتبار سره تقسیم کوي چا په اعتبار سره تاسو به ترتیب نه یې راوي کوم توجه شي دا کوم چې تمام ویلو کنه دغه شان ترتیب مخکې راځي مخکې ترتیب ورکو دراوی د اعتبار دراوی د صفاتو په اعتبار سره اوس به تقسیم د خبر روایت کیږي راوی به خالی نه وي یا معروف وي او یا غیر معروف وي. معروف راوی هغه ته ویل کیږي چې هغه حدیث ډیر نقل وي خلک په حدیثو کې پیژني لکه ابو هريره سپټور خلک پیژني عائشہ رضی الله په حدیثو کې ټول خلک پیژني او د مقابله کې بل غیر معروف دی مجهول ورته وي مجهول هغه راوی ته وي چې هغه په احادیثو کې غیر معروف وي څوک نه یو یا دوه حدیث نقل وي احادیث په اعتبار سره خلک نه پیژني عزت شو څو قسم شو دا صفات دراوی دي کنه یا په حدیثو کې مقبول معروف وي یا غیر معروف وي نو دوه قسم جوړ شو به معروف په دوه قسم دي او مجهول غیر معروف په پنځه قسم لري ټول څو جوړ شو مرتب شو کنه معروف مجهول معروف په دوه قسمه راځي و سبق شروع شو اول نمبر معروف کې هغه راوین دي چې په احادیث کې معروف وي او معروف والی په عدالت او فقه دواړو کې په دې معروف دي چې هغه دا عادلان دي دغه دې کنه حجي رکشن صبر ها حجي دغه خبره ده اول نمبر کم دي چې معروف عدالت کې وي حفظ کې وي ضبط کې وي او غیر سره سره په اجتهاد کې معروف
څو صفاتو کې معروف شو عدالت کې حفظ کې ضبط کې ورسره په فقه او اجتهاد کې دواړه یو نوم دی فقه او اجتهاد کې معروف یو دا قسم شو دویم قسم معروف هغه دی چې عدالت حفظ او ضبط کې معروف وي خو په فقه او اجتهاد کې نه وي معروف څو قسم شو دوا دا اول قسم حکم دار توجه چې دغه قسم راوین خبر واحد بعد دومره مقبول وي چې قیاس بم په پریدو په دومره قوت کې به مقبول وي چې قیاس بم په څګو په ویل شولې به او د دویم قسم حکم دا ورسته بیان کو دا زمنګ د حناف رائے دا چې په قسم اول د معروف کې به قیاس پریږدو امام مالک سے وینا قیاس باندې پریدو بلکې خبر واحد به پریدو هغه د بار دلیل وای د ابو هريره زینو حدیث ته نقلی او عقلی دواړه دلایل بیانې کا نبی علیہ السلام وای هغه خلکو د څوک جنازې ته حاضر شو د جنازې د کټ شي د ځان سره ویسي وای دا به او چا چې غسل ورکړي نبی علیہ السلام وای دا به خپل غسل کوي مړی ته او چا چې جنازه او چې تکړي یا به اودس کوي دا د قیاس مخالف دی ښا او داس خاله ماتي کی چې څنګه واقعي او داس موجود شي غسل اساله واجبي کی چې د غسل د وجوب څه سبب موجود شي یو سړي مړ ولم به ولو بده کې د غسل څه سبب موجود شي جنازه کټ اوچت کو بده کې د نواقض وضو موجود شي نه دي به نبی علیہ السلام یو داس وکا غسل دی دا قیاس مخالف دی او د ټول علماء اتفاق دی چې دلته موږ د خبر روایت پرې خېنه د بوره سے حدیث دی موږ حناف ته جواب کوو دا تا چې کوم حدیث پیش کړی دی قیاس توجه نه دی پریخې دی دا منګم بریدو خدا د هغه خبر روایتونه نه دی دا غراوینو نه دی ابو هريره صاحب چې معروف په عدالت حفظ او ضبط کې او معروف په فقه او اجتهاد کې هم وي بلکې دا صرف معروف په عدالت حفظ او ضبط کې دی په فقه او اجتهاد کې معروف نه دی دغه باره کې زمونږ هم دا حکم دی ښا روان دی وبېو بل امام مالک سے وای بل وجه دا چې دا شراوی چی کنه خبر روایت چلے دا پدې کې احتمالات ډیر دي هغه څنګه قیاس کې سره به احتمالات به کې دا ډیر دي چې پتن لګي راوی صادق دی کنه دی که صادق دی صحیح پوهه شوی دی او کنه دی پوهه شوی او خبر او تیاد ده کنه یې رشوي دي دا ټول احتمالات دي کنه دي صادق دی که کاذب دی پوهه شوی دی په خبره کنه دی پوهه شوی او خبر او تیاد ده کنه او بس یې رشوي ده احتمالات ګڼ شو کنه او په قیاس کې صرف یو احتمال دی چې علت دغه دی کنه دی نو کوم کې چې ډېر احتمالات د غلطي هغه اولاد کنه یو احتمال د غلطي به کې هغه اولاد یو به کې د غلطي احتمال یا اولاد دغه قیاس اولاد موږ ورته وایو دا یو کوم غلطي احتمال ډېر قوي احتمال دی په خبر روایت کې په اصل کې کوم چې دی بنیاد دی هغه کې احتمال د غلطي نه ځکه بنیاد نبی عليه السلام او د قیاس چې کوم اصل دی دغه بنیاد هغه علت دی چې دا علت دی د حکم مبارک نه دی قیاس کې بدقه کې احتمال د غلطي کې دی چې دا علت نه وي نو په اصل کې احتمال د غلطي دی لہذا دا وپریدو بهر تاسو خبره صرف نفس دا خبره زده کی چې معروف په دوه قسمه ده کم معروف چې په حفظ کم راوی چې په عدالت حفظ ضبط کې معروف وي ورسره په فقه او اجتهاد کې معروف وي دا روایت چې ده خبر روایت په قیاس باندې اولای قیاس به پریږدو به پوه شئ او ته وګورئ لکشان واذا ثبت کله چې ثابت شو دا خبره چې خبر الواحد حجه خبر روایت حجت دی قلنا من وایو ان كان الراوي كچري وراوي معروفا بالفقه والتقدم معروف فقه کې معروف بتقدم في الاجتهاد کې یعنی اجتهاد کې مقدم د نور نه فقه کې مقدم کل خلفاء الراشدين لك خلفاء الراشدين ابو بکر رضی الله عنه عمر عثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين ولو بادلت الثلاثه او بادلي ثلاثه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مراد دي او که حدیث ته واړه نبی کې عبد الله ابن زبیر دي فزید عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې اڅوک د عبد الله ابن زبیر په ځای عبد الله ابن عمرو ابن العاص یا د حدیثو کې ښا وزید ابن ثابت وزید ابن ثابت زید ابن ثابت دام پداو کې دي او معاذ ابن جبل هم دي او ابي موسى الاشعري هم دي او عائشه رضوان الله علیهم اجمعین دا ټول چې دي په عدالت حفظ او ضبط او فقه کې معروف دي
وغيرهم دغه شان نور کسان هغه ممن هغونه اشتهر بالفقه والنظر چې هغه د عدالت سره سره حفظ او ضبط سره سره په فقه او په اجتهاد کې هم معروف وي مشهور وي نو حکم دار کان حدیثهم حجتا ندیو حدیث به حجت وی داسې به حجت وی یترک به القياس چې قیاس به پر خودل کیږي و ان کان راوی معروفا به بروغره دا خبر خوش ولکان اوس کراوی معروف فی معروف حفظ کی عدالت کی حفظ کی ضبط کی بده کی معروف فی خو په فقه او په اجتهاد کې نه معروف خبر آسان شوکت ندی حکم دار مولوی سے کچری ندیو حدیث توجه بالکلیه قیاس پر خودل کې دی شو بالکلیه نبی بر دیو حدیث پر دیو په قیاس عمل کو او کچری دیو د حدیث توجه بالکلیه قیاس نه پر خودل کې دلو بلکې یو قیاس پر خودل کې دلو او بل قیاس موافق بده وخت بر دیو په خبر واحد باندې عمل کو وای نه شولې په خبر کچری دیو روایت داسې روایتو چې قیاس بالکلیه متروک کولو به قیاس اخلو او دی روایت بپریدو او کچری قیاس بالکلیه نه پرې خودلو بلکې د یو قیاس مخالف او ور پسې د بل قیاس موافق نه به خبر روایت باندې عمل کوو د دې قسمه راوین په خبر روایت باندې عمل کوو مسله پوه شولې مثالونه یو خلکو وره وان کان راوی کچری او راوی معروفا بالعدالت معروف بعدالت معنی او حفظ ما او ضبط معنی دون الفقه ففقه معنی نو معروفا مثل ابي هريره لقد ابو هريره زنو بشان راوین انس ابن مالک رضی الله عنه بشان نو حکم دار فین وافق حدیثه کشر دغه شان راوی حدیث موافق شو د قیاس سره عمل به عمل به کول شي وان خالفه کشر مخالف شو د قیاس سره لم يترك حدیث باندې پریږدو ها الا للضرورت ضرورت پر خیدلو به حدیث پریږدو ضرورت کم یو ضرورت ده وان سداد باب الرای دا ضرورت ده په تفسیر دیکھا یعنی بندیدلو کې باب درای د اجتهاد باب مکمل بندولو نبی به حدیث پریږدو وذلك مثل حديث ابي هريره مثال را تلبو آیا لقد ابو هريره حدیث ته مولوی صاحب حدیث ته مسرات تاسو بل مسله ویلي مسله د مسرات تسریه ویل کیږي تسریه دغه غړي بزید اوخي د خرڅول نه مخ کې په غلانځ کې پي خودل چې دا غي کم د تین غلانځ راډه کی شي او به مشتری دوکه شي چې هلکه دا ډیر پي کوي مشتری چې بوزي یو ورځ دوه ډیر پي وکي وغه نه بس به لګ لګ پي کوي دې د څه ویل کیږي تسریه تسریه بارک نبی علیہ السلام حدیث دی ورر جنو نقل له ها کوم حدیث النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ویلا تسر الابل والغنم تاسو د ابل او د غنم تسریه مکوي دا کرمه کوي دا دوکا دا خو کچا دا واخص لکم مشتری نو غل اختیار دی فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين دو شینو کې ته اختیار دی کم خدا کله بعد یحلبا چې الوشلی کا ویل وشي یو ورځ دوه ډیر پيو کې غیر پس به لک شروع کی نبی رسول هغه ته اختیار دی کرازی په وزن سره وساتي ماغه پیسو باندې بل زره خسره بل زره بس صحیح ده او کدا سینوي بده غني واپس تی کې وتا خپل لزر وای مرا کرا غوا دي درواله ور سره په دې استعمال کړی دي دا غیب زمانه دی ورته یو سوا قجوري ورکی کم په ول استعمال کړی کنه یو سوا قجوري دی ورکی بهرحال دا مسله اختلافیه ده امام مالک امام شافعی سے دې حدیث په ظاهر باندې عمل کوي او دا شان تصریح په صورت کې با مشتری ته دوه اختیاري یا دې ته د بیا واپس کی یعنی دا غوا بزه وغیرہ او ور سره یو سوا قجوري دی ورکی او یا دې ځان سو ساتي مونږ حنا په اختیار ولا نشتا مونږ څه وایو بلکې دا سړی به دا بیا ځان سره ساتي واپس کولی نشي ها نقصان به دی اخلي څه مطلب کوم وخت چې دا غوا د خسره د غړه بزا اولان زیډه کې بیا وخت 1000 روپۍ قیمت د دومره ډیر پي والا د غوا قیمت 1000 دو درې ورځې پسې پي کم کړ دومره کم کړ چې دغه شان غوا قیمت چې دومره پي کوي هغه 1000 روپۍ قیمتي اور به 2000 به واپس والی چې تا دا 1000 غوا ما باندې 1000 خرڅ کړی و به دي واپس کولای نشي دغه وجه دا د مریض کله چې مبیا سالم دی ابن ښا او په ثمراتو کې مکمل ختم ثمرات په کې بالکل نه هم واپس کولای نشي
او دلته خو ثمرات شته خو کم دي او اوصاف دي دا خو یې نه بیان ده اوصاف کې چې نقصان نه شي خیر دی نو صرف پیسې به تګمه واپس کولای نشي په خبره باندې پويږي بهر حال دای موجنه د وجه بل روانه ده دلته حدیث کې دا وایي چې واپس یې وتا او دا حدیث بالکلیه د قیاس مخالف دی څنګه بالکلیه مخالف دی قیاس دار کنه چې یو شی زمان راځي کنه د سړي د غوا په استعمال کړي دي کنه پي یو رد ول استعمال کړي اوس دا غوا واپس ورکړي نبی اسلام وایي دا غوام دی واپس ورکړي یا ګډه بازار سم چې دا دی ورکړي او سره یو سوا کجوري دی ورکړي نو قانون دار چې کوم شي هلاک شي دغه زمان دوه طریقې د زمان لپاره یو طریقې دا چې د زوات القيم نه قيمونه قیمت به ورکی که زوات الامثال نه مثل به ورکی زوات الامثال معنی دا کوم شي چې د استعمال کړي هلاک شوی دی داغه مثل په بازار کې ملاويږي لکه غنم دی بازار کې غنم شته جوار دی بازار کې جوار شته کتاب حسامی کتاب دی بازار کې بل ملاويږي کنه دې ته ویل کېږي زوات الامثال دې کو حکم دار کله چې کتاب دې د غشان هلاک ول چې غنم د شا وربشي جوار نو بازار کې نور ملاويږي بوله ورکی هغه مثل کیلو دې خراب کړي کیلو به ورکی حسامی کتاب دې کتاب به ورکی او کله چې بازار کې مثل نه موجود به برغه څور کې قیمت به ولا ورکی هغه ته ویل کېږي زوات القيامونه دلته نبی له سلام وې دا کمپي چې استعمال کړي دې بارکه یو سواد غجر ورکی نو موږ وې دا زوات القيامونه دي کنه زوات الامثال نه دي خیرم دې کنم دې نو کله زوات القيامونه نو پیسې دې ورکی کمپي چې استعمال کړي دا پي ولي دا غجر یو سواد ولي ورکی او کله زوات الامثال نه نو پي دې ورکی غجر ولي ورکی یا دې پیسې ورکی او یا دې پي ورکی نه پیسې ورکی او نه پي ورکی اسو کې اعتراض کی وای چې موږ دا پي یو سوا غجر چې ورکو دا پیسو په ځای ورکو کنه موږ دا پیسې نه دي دا پیسې نه دي ښا ولی پیسې د مبید او کموالی زیاتوالی سره کمیږي زیاتیږي دلته کپي هر څومره استعمال کړي ټول صورتونو کې څه وای سر به سوادي ورکو وای نه شي خبره مانه دا حدیث چې کوم ده بالکلیه په قیاس متروک کیږي علم کې قیاس بارک الله وی فاتبروا یا اول الابصار او ثابت دی قرآن نه کو سره موږ په دې حدیث عمل کوو نو فاتبروا یا اول الابصار چې دا متروک کیږي لہذا په دې وخت کې موږ په حدیث باندې عمل کوو او دا دغه باندې قیاس باندې دا حدیث په فریدو په نه شولې خبره مان په دې خبره چارت کړي دی ها څه چلې چا بیرت کړي چې ته ابو هريره سب ته چې دا غیر فقيه دی سره مونږ ابو هريره جنو په ټولو صحابو کې د ټول نزيات حدیث چې نقل دی ابو هريره جنو دی څو دی نقل دی 4500 5400 473 کا حدیث ته نقل دي تقریبا 74 ټول نزيات حدیث ته نقل دي د بارے کته دا غیر فقيه دی دا غلطه خبره ده دا خو د صحابه مفتیو مجتهدو نبی دې حدیث ولې موږ پرې خودلو دې سبب څه جواب کوي وای دا حدیث موږ د اجماع د وجنه پرې خودلو اجماع مخالفت پر راځي په دې اجماع ده چې زمان بیا زوات القيم نه قیمت سره به یو زوات الامصار نه مثل به عدل د زمان نه قیمت معنی دی او نه په مثل معنی دی نو اجماع مخالف دی ځکه پرې بهر حل وګورئ او کچره حدیث تاسو چې یو قیاس مخالف او بل قیاس موافق دغه شان کسانو به نه پریدو ها وان خالف ولم يترك الا للضروره وانسداد باب الراي دا لضرورت د پارات کی تفسیر دي چې انسداد راتلو بندیدل په باب د قیاس به حدیث پریدو وذلك مثل حدیث ابي هريره في المسرات په حق د مسرات کی دا خبر ختم شولا وان كان الراوي مجهولا وليس بنتي اسان ما تلک بر وګوري اوس کراوی مجهول دی نو دی پنځه صورتونه دي اول صورت راوی مجهول دی صرف یو یا دوه حدیثونه دي نقل دي نو اول صورت ادا ده چې سلف ودن روایت کړي دي مجهول راوی دی خو سلف ته روایت کړي دي د په صحت گواہی ور کړي دا یو قسم دا شو دا مقبول دی بل اتفاق زده شو اصلي ښه سم کې نه کې خوب درځي دیم نمبر هغه دی چې سلف ددن روایت کړي دی خو د شهادت به صحت نه دی کړي د صحت گواہی نه دا ور کړي سکوت به اختیار کړي دی سو شو اول نمبر روایت هم ته کړي
د صحت گواہی ور کړی دا دویم روایت دې کړي گواہی نه دا ور کړی بس سکوت به اختیار کړي دا مقبول له بشان دا اول ماین څه شو دعا دریم نمبر د په روایت کې اسلاف او اختلاف کړي بعضو تی روایت نقل کړي بعضو ول رد کړي دي بعضو تی روایت کړي بعضو ول روایت رد کړي دي ښا مثال ویلو دا زمونږ د حنابه په نظام مقبول دي څو قسم شو څلورم نمبر هغه مجهول راوی دی یو یا دو حدیث ته نقل وی دا ټول هغه دي چې یو یا دو حدیث ته نقل وی دغه یو یا یو دو حدیث دي دغه حدیث چې دا ولا سلف مکمل رد کړي دا موږ نه منو نه دغه شان راوی چې روایت چې دا بغیر مقبول وي څو قسم شو پنځم نمبر هغه راوی دی یو یا دو حدیثونه ته نقل وی خدای دغه روایت چې سلف تر سره راغلی نه نو قبول به څه کې اورت به څه کې یعنی د سلف او د قبلې دو اورت کې دو تا سامنے شوی نه مخامخ شوی ورته نه د بارا کې به موږ څه وایو نه سي حجی نو دا د دې معنی به عمل کول جایز دي کا سببي واجب به پینې وی جایز به یا نور دریو معنی څو اره ځون پیدا ورکېل ته واجب او دا به څه وی سره ټول څو شو پنځه اول نمبر مجهول راوی دی یو یا دو حدیثونه دی نقل دي سلف د نقل کړیم دي ور سره د صحت گواہی ور کړي مقبول بوي ځون پیدا ور کوي واجب العمل به خبري دویم نمبر سلف ته روایت کړي سکوت به اختیار کړي د روایت به مقبول وي واجب العمل وي دریم بعض سلف روایت ته کړي قبول کړي ورلا بعض رد کړي دا به مقبول وي واجب العمل وي او دریم سلب صرف او صرف یو حکم لګولې چې دا رد دی دا بغیر مقبول وي عمل کول به جایز هم نه وي دریم سل پنځم چې سلب ته د روایت د سره مخې ته شوی نه نو دې معنی به عمل کول واجب نه بلکې جایز دي ټول څه صورت شو او دوه مخ کې نو شو کنه وای به شوی وګورئ لکشان الله وإن كان الراوي كشريو راوي مجهولا مجهول لا يعرف معروف نو الا بحديث مگر په یو حدیث سره سره یو حدیث نه کول معروف هغه د ډیر حدیثونه دي نقلي رواه یو حدیث وی چې روایت د کړي او به حدیثین یا دو روایتونه د روایت کړي مثال بسی ویل کې مثلو وابس ابن معبد رضی الله عنه او سلمہ ابن المحبق فإن روى عنه السلف وسرازي كروایت وکړه د سلف وشهدوا بصحته او گواہی ورکی د صحت یو صورت او سکتوان توانی یا تی روایت وکي او ساکت شي د توان نه بد کی توان بهونه کی نو سوار حدیثو مثل حدیث المعروف دې دواړو مذکور کسانو حدیث شری د په مثل د حدیث ته نو بغرزي کی حدیث د غراوی مثل د حدیث ته معروف راوی یعنی مقبول بوي کا او کم معروف هغه معروف چې کم بالفقه والعدالت وی کا ملائکه ور سره لیکلي وین اختلاف فيه او کچری اختلاف بګی راشي څه بګی راشي په دې راوی کې اختلاف راشي ما نقل الثقات عنه خسرت دینه ثقات دنه روایت کړي ما ته ویل کنه اختلاف بګی راشي بعضی رد کیو بعضی ثقه نقل کی فكذلك عندنا ما نقل الثقات يعني سردين ثقات نقل کړي دي مجهول قسم دي دریم قسم مجهول نه فكذلك عندنا زمون په نسبت دا هم مقبول دي مثال بچوي اګه تاسو ته مسله معلومه ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په قیاس کې موږ وایو تاسو ته وکړو یو مسلې په اړه کې چې یو زنانه ده خاوني وفات شوه دي مہر ولنه دي مقرر کړي دخول نه دي شوه دله بڅور کو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه المال مهلت راکې مېش پسې وته ویل ازما رائے دار ازما رائے که صحیح وزما طرف الله او الله رسول طرف دا او غلطه وا زما او زما شیطان د طرف وای هغه دا چې د دې خځې د محرمي سلمي راويږي اسی ویلو کنه وادي ور سره کړي مہر نه مقرر شوه دخول نه دی شوه قبل الدخول قاون وفات شوه دا مسله چې عبد الله بن مسعود وکړه په دې کې ور صحابي را پاسې درو پای نمبر شکی د حدیث ذکر کړی دی سری کلی منقل ابن سنان رضی الله عنه پاسې درو
هغه څه ویل فلم دقه شان اشهد کومره څنګه دی حدیث اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه وسلم قضا فی بردا بنت واشق مثل قضائک بل زه گواہی ورکوم چې نبی علیہ السلام د بردا بنت واشق مبارک دغه کنه بنت واشق مبارک استاد فیصله په شان فیصله کړی و یعنی التم دا قصه دا مسله وا مہر نو مقرر شوه قبل الدخول چې کوم دی خاوند ته وفات شوه نبی علیہ السلام ولا مہر می سلور کړو دا حدیث شری عبد الله بن مسعود خوشاله شو بده معنی بده ان دومره خوشاله شو دومره مخ کنه خوشاله شو چې ما قضا چې د نبی علیہ السلام فیصله سره برابر شو او علی رضی الله عنه دارت کړو دا کم کس چې رچن مې دي ما قال ابن سنان وې د دې سلام نه مدا خو عربي دی وې په خپل پتونانو پندو باندې بول کوي دا وې ځنه ما نو علی رضی الله رد کو عبد الله بن مسعود رضی الله سقراوی د مقبول کو نو زموږ په نسبت باندې بدان څه وي مقبول وي په خبره پوهه شولې مخکې راځي بس د عبارت پاتې شنو وګوره ویل ما ظهر من السلف الا رد کله سلف نه نقل شي صرف مگر صرف رد وي لم يقبل حديث وحديث بين قبل جديد او به ورکه